نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې یو سیز دی داغ سیز دا وجه نه زه په خپل امت ډیر یریږم چې زما امت به په دغه شي کې مبتلا کیږي او هغه شی چې داسې معمولی سیزم نه دی هغې ته راکوټ شرک ویل کېږي وړوکی شرک صحابو تپوسو که د نبی علیہ السلام نه چې د الله رسول راکوټ شرک څه شی دی ته چې په خپل امت یریږي چې دا به کوي دغه راکوټ شرک څه شی دی نبی علیہ السلام او فرمایل الریاء والسمعه ریاکاری یعنی یو کار دی لکول چې خلق می اوویني خلق را تخسړې وي او د شهرت لپاره یو کار کول سمعه خودنی د پاره او د اورونی د پاره یعنی د شهرت لپاره کار کول چې د په خلکو کې په نیکه باندې مشهور شم نبی علیہ السلام فرمایي په دې دوو سيزونو چې بل تزان خې چې د نیکم او ځان مشوره په خلکو کې چې نیک شم د دې دوو سيزونو چې دې تر کوټ شرک وای د دې د وجه نه د خپل امت ډیر یریږم چې زمو امت بدا دواړه کار کوي دا حقیقت ته عبادت چې مونږ کوو د الله لکو عبادت دې د الله لپاره د عبادت مقصد هم دا دی چې ته د الله بندګي وکې هغه عبادت چې الله په خوشحاليږي او الله ته په سړی نږدې کېږي هغه د الله د پاره پکار دی بل چا د پاره نه او چې یو سړی منس کوي یا تسبیح اړي یا بل نیک عمل کوي او دې ځان خلقو ته خي نو دغه سړی الله سره شریک کو عبادت مون الله ته خایو چې بنده ته دی خو نو دغه بندر د الله سره په دې خودنه کې شریک کو عبادت دی لکه چې الله په خبر شي او ته دی لکه چې نه د خلق په خبر شي او ما ته خو وي نه دی لمکوا دی لو چې الله وي چې دا بنده می خده او چې نه خلق وي چې دی خده نو الله سره دا بنده شریک کړي نو هغه لوی شرک نه دی چې سړی په ایمان نوځي او کافر کیږي او هغه سره مشابه دی هغه ته ورنږدې دی دې وجه نه د دواړو جهانو سردار مبارک ورته راکوټ شرک وي یو اوږد حدیث د نبی علیہ السلام مبارک دی چې د قیامت پر درې کسان به الله را مخ کیږي یو سړی نه به تاسو کی وایا سامل لیکړي دی سدي کړي دی دی بوئی د الله رسوله قرأت القرآن ما د قرآن تلاوت کړي دی یو روایت کې دی قرأت القرآن فیک استاد رضا د پاره مې کړي دی چې ته په خوشاله شې ټول شپه مې د قرآن تلاوت کو مونږ کې به مې کو دروازه به مې د قرآن تلاوت کو قرآن مې یاد کړو حافظم د قرآن ډیر تلاوت مې کړي دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله به وتو فرمایي چې او بشک تا د قرآن تلاوت کړي دی په مونږ کې دیم کړي دی او بار دیم کړي دی لیکن صدا پارا ما د پارا نه دیل نه چې الله می خوشاله شي دیل نه چې عمل نامه کې می ثواب لیکل شي ليقال انه قارئ چې خلق وي چې زبردست قاری دی ډیر خپل تلاوت کوي ډیر مزیدار قرآن لولي خشته قاری دی او هغه چې کوم مقصد لري تلاوت کړي دی هغه په دنیا کې ګټلې دی خلق ویلي دي چې دا قاری دی خلق دې صفات کړي دی نو چې کوم مقصد لري کو ادي دنیا کې حاصل کړي دي دلته اسم نشتا نبی علیہ السلام فرمایي چې الله به فرشتو ته حکم وکړي چې دې سپېمو کې وته زنجیر واچي او پړ مخې جهنم ته وغورځوي بل یو سړی برا مخ کی الله بر تپوسو کی سدی کړي دي وی الله خیراتونه می کړي دي صدقې می کړي دي او خلق له ډیر لوی مال ور کړي دي پټ او ښکارا او هر قسمه بلا جمعتونه او لار او لختی د نیکه چې څومره کارونه دي دا تفصیل یې ځان نه چې څومره د نیکه کارونه دي ځکه د حدیث مفهوم هم دغه څه دی
چې دا الله مخکې یو سړی ډاډه وایي چې ما صدقه کړې ده، نو هغه پوره صدقه کړې ده. چې دا الله مخکې یو سړی کولاو په میدان وایي چې الله بالکل مې کړې دي، نو هغه بیا کړې دي. الله بالکل صدقې مې کړې دي، جمعتونه هر څه مې جوړ کړې دي. رب العالمین به او فرمای او بالکل صدقې دې کړې دي، مال دې خیرات کړې دي، وګوره زما دپاره نه، دې له نه چې زما الله خوشحاله شي، دې دپاره چې خلک وی فلان کې سخي دی، لیقال چې دا وویل شي انه جواد، چې دا خو ډېر سخي سړی و. ګوره جومات جوړی، ډېر سخي سړی و، لار جوړی، ډېر سخي سړی و، خلکو له خیراتونه ورکوي، او چې کوم مقصد لري دا خیراتونه کړي دي هغه د دنیا کې ګټلې دي، بس چې څه له دې کول هغه اجر دی، غشتی دی که نه. خلکو راته ووایي چې دا دغه دی سخي دی، یو سخي ځوان دی، دلته یې سره وړي دی. الله به او فرمایي فرشتو ته چې د سپېمو کې وله زنځیر واچوئ، فیسحب علی وجهه فی النار. نبی علیہ السلام فرمایي پړ مخې مخ لاندې او شا بره په جهنم ته به پړ مخې را کاږي، داسې به غورځوي نه، را به کاږي او په جهنم کې به ورغوزار کړي. بل یو سړی به را مخکې کې وایه بنده څه دې کړي دي؟ الله ما خو ډېر زبردست کار کړی دی ستا دپاره چې ته خوشحاله شې. وایه بنده څه دې کړي دي؟ ما جنگ کړی د الله په لار کې، ستا په لار کې جهاد مې کړی دی، او داسې جهاد مې وکړو ډېر کافر مې مردار کړل، اخره کې شهید شوم، نو ستا په لار کې مې شهادت حاصل کړی دی. واقعي زمارونو د شهادت ډېره لویه مرتبه ده. نبی علیہ السلام فرمایي د شهداو روحونه ارواحهم فی جوف طیر خضر، د شهداو روحونه به په شنه الوتکه کې ناستی، لها قنادیل معلقه تحت العرش، او د الله د عرش لاندې به جالی وي، د دمی زینب وي، تسرح من الجنة حيث شاءت، چې په جنت کې کم زیخ وخی الته چکرې لګي. دا د شهید مرتبه ده. لومبه مرتبه په جنت کې د پیغمبرانو ده، دویم نمبر د صدیقینو ده، او دریم نمبر مرتبه ورسره د شهداو ده. د شهید ډیره لویه مرتبه ده، ځکه چې د الله په لار کې یو سړي وینې تویوي. خلق په دنیا کې عبادت هم کوي، خو ځان هم بچ کوي، منځ هم کوي، خو په ګرمۍ کې نه، د اونې لاندې د سوري ته دا بادۍ لاندې په سوري جومات ته روان چې زم بچ شم. او حدیث کې هم دغسې دي چې د خپل نفس در باندې حق دی، نو خپل ځانم بچ ساته. لیکن جهاد کې دا نه وای ځان بچ ساته، او که ځان د شهید که نو نیخ په نیغه جنت ته تلل دي. نو دا سړی به هم د الله په دربار کې وایي الله دومره جهادونه مې وکړل چې خپل سر مې ستا په لار کې قربان کړ، ځان مې شهید کړ. رب العالمین به او فرمایي او بالکل بنده ځان خو دې وجلی دی، شهادت ته حاصل کړی دی، جنگونه دې کړی دي، خو ما دپاره نه. دې له نه چې الله خوشحاله شي، دې دپاره چې خلق وایي چې انه شجاع، ډېر بادر انسان دی، چې ډېر زبردست بادر، غټ پهلوان. وګوره څومره جنګ یې وکړ، څومره خلک یې مړه کړل. وقد قیل، او چې څه دې ویلي دي، قد قیل ذلک، هغه درته هغه خطاب ملو شوی دی چې څه دپاره یې دا کار کو، په دنیا کې د هغه اجر ګټلی دی، دلته یې سم نشته. په دې سپېمو کې به ورته زنځیر واچوي، پړ مخې به جهنم ته وغورځوي. زمارونو هر کار چې مونږ کوو الله دپاره به کوو، دې له به کوو چې الله خوشحاله شي، دې له به نه کوو چې خلک راته وګوري او راته نسبت وکړي چې ډېر لوی بهادر دی، او ډېر لوی سخي دی، او ډېر لوی عبادت گزار دی، او ډېر لوی عالم دی، او ډېر لوی فلان کې دی او فلان کې دی. که په دې مقصد د عبادت او ډب ته دی وغورځوو، اوبو ته دی لو کوو، دې دپاره به عبادت نه کوو. قرآن حکیم کې الله فرمایي فویل للمصلین الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اخیری سپارو کې دا صورت همیشه علما په دا امامان په مانځه کې هلاکت ته تباہی ده د هغه منځګزارو دپاره چې هغې په منځ کې ریاکاري کوي. الذین هم یراؤون، دې له منځ کوي چې خلک وایي چې دا ډېر ښه منځګزار دی،
ويمنعون الماعون، او دویم هغه انسان چې په گاوند کې د گاونډي ضرورت پیښ شي د عام استعمال شی ته غواړي او دی نه ورکوي، جام غواړي نه ورکوي، پیاله غواړي نه ورکوي، چجو غواړي نه ورکوي، سسکوره بیلچی غواړي نه ورکوي، دام الله فرمایي ویلن ډېر لوی هلاکت ته روان دی. یو خاص سیزونه دي، خاص استعمال والا سیزونه اګه چاله نه ورکه خیر دی، خدا عام استعمال شی به ورکه پلیټو غواړي رکه به پیاله سسکورا جگ یوه یو شی دی ګوره ته به ورکه خو چې سو کې یو سی اچ خپل کاروالی بیا به واپس هم وروړي. دې زمانہ کې خو چې سسکورا ورکړه او لک په سور دې تیری شي یې رشي لکه دماغ اخو ما دروړې و دروازه کې مې وروړه و امید روله غورا پډبولو دې نوړه او دروازه کې مې وروړه و اجام اخو ما در لګلې دې چورلټ بیا تا ملامت کوي وای په ماری رغلا دا و زه غلیم یا خدا یا پاکا شیل مو واو اور باندې چورلټ رغلا دا و زمانه دا سره او که سیکل چاله ورک پنچر پکې راشي دغه سبا پر رواني او ټوپ په برباد کی پنچر سفر به کوي د پردیشي به خیال بیا ساتي. مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه کور کې ناستو وره دې قصه قسم په الله چې زمونږ د علما دا بزرگان او شریعت عمل کوون کې بزرګي بزرګ دې ته چې په شریعت عمل کوي، بزرگ دې ته وایي چې د پیغمبر علی السلام په سنت عمل کوي، دې ته بزرګي وایي. دا ولی الله د زمانه دی. قرآن حکیم کې الله فرمایي کنه الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، خبردار د الله دوستان دی باندې په آخرت کې يرني او کدا خلق مړ شو نو که دنیا کې ته مال دولت بچی پاتې شو باغې پسې بنه غم جن کېږي الله ولډېر لوی انعام ورکوي. او دي سب اولیاء یو قدمه استا چې مونږ ورته اولیاء وایو په دې پنجاب کې غټ غټ بریتي پریخي ګیره خریلی او چیلم بس کی او مونږ وایو دا ولی الله دی. دا ولی الله نه دی، دا خدا اولیاء الله جامه بدنامه کړه ګیره خړای لکم نه ولی شو غټ غټ بریتي پریخي دي د کم ځای نه ولی شو منځ نه کوي الکه دا خو منځ نه کوي تو ورته وای چې دا ولی دی اخو منځ نه کوي. هو مولوی صاحب ایک نماز مکہ میں ایک بغداد میں ایک مدینہ میں، یہ خو یو منځ مکہ کې کوي بل مدینہ کې کوي بل بغداد کې کوي، دا دلته خو منځ نه کوي دی خو هغه غدینو کې منځ نه کوي. ما دې یو سړی خبره کولی او ځای کې یو سړی یادو پنجاب کې ډېر لوی ولی الله د زمانه ډېر لوی بزرګ، نو ما یې تاسو کې پنجاب د خلک اسه ډېر بې درېغه لیونیان غوندي په دې مسله کې، نو ما لکه داسې د ولایت په کې سړي وی متیاز نه کوي مې ورکوټ وی نه ورکوټ او د سماعت نه لوي وای مې اوس غول نه کوي دا بزرګ شو متیاز نه کوي دا اوس برک شو مونږ کوي نه په یو تیګه ناشته بس او لګیا دا الله تعالی په ذات کې سوچونه کوي او فکرونه کوي، خمنځ نه کوي، روزه نه نیسي، حج له نزي، ذکر او اذکار تسبیح په لاس کې نشتا، غل نه کوي زبرګ شو متیاز نه کوي زبرګ شو. او د سماعت خود از برګه سره چې یو سړی د سماعت کې دا خو منافی نه دی چې یو سړی د متیاز کې دا زبرګ کېږي نه. انبیاء کرام الله ته څومره نږدې او څومره خوښ دي دا چې هغه به ضرورت راغی خپل واړه بول او تقاضا به خامخا روي کول کوي نه کول. صحابه کرام دا غین الویز برګان څوک نشته په مقدس مکه چې خوښ دي الله ته انبیاء دي او بیا انبیاء پس دویم نمبر دا غي صحابه دي دا غي مرګري دي اغیم چې دنیا کې تقاضا راغلی دا ضرورت راغلی دی دا وړو بولیا دلویو نو خو په پرده کې خلری په پرده کې هغه خپل ضرورت پوره کړی دی. اوس یو سړی دی او دس نه ماته متیاز نه کوي مې دې به کوي خود سپټ ټیم کې به کوي دا زمون خلکو زبرګي دا په دغه کې یو په صورت وي په ایمان سره شیبا قصه ده تو حیران بشي زمونږ د پاکستان وزیر اعظم بتاغلا او پملا بیډا باو
او هغه ته به ننګا صاحب وی د نوک نه سره پورې بربند وی دا مزبرګ دی ولی جامې نه اغوندي هلکه جامې خو پیغمبران نه دی اغوستی صحابه نه دی اغوستی جامې نه اغوندي او بربند شو خدا کافر بچی فاسق دی غټ فاسق عورت خلقو تخکاره کوي ګناهګار دی دا خو سخت سخت ګناه ګټي جامې نه چې ګرمي نه کیږي یخني نه کیږي زبرګ شو عجیب خبر یاد ساته زمارونو زبرګ څوک ته هغه چې قران ورته وي چې زه ورته ویم چې قران ورته وي جواب راکړي قران ورته وي دا الله ولی څوک دی چې قران ورته وي قران سوي الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون الله صفت کوي چې عقیده برابر الاول چې څنګه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عقیده و هغه څه خشتخ کول عقیده وي مزیدار وکانو یتقون متقی پرهیزګاری د تقوا درې مرتبه دي د کفر نه ځان ساتي د وړو او غټو ګناهونو نه ځان ساتي حتی چې کوم مباح کارونه دا غي نه ځان ساتي په مستحب عمل کوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت او تابعداري خپل نفل کوي نفلی روجی نسی مستحب کارونه کوي د غیبت نه او د ګنا نه او د حسدونو نه ځان ساتي دا نیک دی دا ولی الله دی دا بزرگ دی ګوري خبره مې دې پوری کولا او د سنت او تابعداري درته خیم مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه دنیا دغه نیکانو بزرگانو او د علماء او د پاکانو د لاسه الله پاک آباد کړی ډیر اولیاء کرام علماء او نیکان خلق او صالحین هر وخت الله په دنیا کې ساتلي د خلق اصلاح کوي څوک خلق ته قران او سنت خي څوک د خلق تزکیه کی ذکر وته خي سبحان الله لا اله الا الله او د اسکار او تزکیه کوي روحانی مشران نو مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کور کې ناشتي بیبي ولې او کاسه کې خوراک راوړته کې خو د بیبي نه تاسو کوی دا څه شی دی وې دا حضرت فلان کې گاونډه ستاره پر را لګل دي چې مولانا صاحب تکي دې دا وخوري یوه کتل وې دا لوخي خو زمونږ نه دی وې صاحب دا لوخي دا غوي دي دې لوخي کې راوړه ما تاسو ته ګرم کې خو چې دې لوخي کې وخوره وې انا لله و انا الیه راجعون دا عالم پکور کې اوسېږي او دین دې زده نه کا اوسېږي د مولا کور کې او دین دې زده نه کا ویلې حضرت وې دا لوخه هغه زنانا د دې خوراک در رسول لپاره ورکړي د خادم لا دی نه چې اشرف علی دې پکې خوراک وخوري دا اشرف علی د خوراک د لپاره نه را لګلې صرف دا خوراک پکې زمون کور تر رسول دې فورا دا لوخي وزګار کا خپل کاسه کې ډوډۍ واچوا او خادم له لوخي ورکه چې گاونډي له ورسي اله به د خوراک کو دې ته تقوا پرهیزګاری وي تم لوخي کې چې خوراک راغی اغه لوخي کې بخوري نه اغه لوخي دی له چې تا کرے خوراک را ورسو فورا اغه لوخي گاونډي کرا واپس ولېګا خپل لوخي کې ته خوراک واچو بیا خوراک نو جناب یمنعون الماعون قرآن حکیم کې الله فرمایي د عام استعمال شی به نه منې کې گاونډي او غواړي مسلمان او غواړي ورکه با او چې چاله دی ورکه هغه به داسې خیال ساتي لکه د خپل سیزه نه چې کل پنچر شو ته په دې نه غزګي ته په پنچر بیا ځه هغه چې درا وسو د شری د خوراک کړی ټوپه بربادي تیرې تبي یا سسپور دی واغشتو پکانو کې لګي او مخ ولا را بره او بیا مالک لا ورکینه دروازې شاته ودره چې میوم نه ویني داسې بنه کړو د مسلمانانه طریقه دا چې پردیش استعماله داسې لکه خپل شي چې سره استعماله او چې ضرورت دی پوره کې فوري به واپس کې په دې وجه سوچاله شي نه ورکه نو الذين هم يراؤون قران حکیم کې الله فرمایي چې څوک ریا کوي کوم مزګزار دا هغه د پاره ډیر لوی هلاکت او تبعید یو نیک انسان دې بالخانه کې د قران حکیم تلاوت کوي پلار باندې یو سړی تیریږي دې په پوه شو چې دا پلار خلق تیریږي نو هغه تلاوت ډېر مزیدار په قلار کو لګي په زور کو چې دا خلق می اوویني چې دې خو تلاوت کوي چې هغه ووري یو بند شپږه یاتونه په زور وې خلق لاړل جلال بیا خپل تلاوت په قلار شروع کو تلاوت اخلاص کو د شو خوب کې الله تعالی وت محشر میدان خي
نیکی خیدا دی نیکی کړی دا د اجر دی چې د کم تلاوت کو هغه ولا وروړه وې دا ستا تلاوت ته د ثواب دی هغه کې یو څو آیاتونو چې هغه بالکل پکې نو وې سب دا صورت خو الله تعالی ما اوس تلاوت وکړو نو پدې کې خدا 15 شپږ آیاتونه نشتا د دې هم موږ تلاوت کړی دی وې او دا نور صورت ته زموږ د پاره تلاوت کو او دا 15 شپږ دی لګ आवाज په زوره کې چې غلان د خلک یې ووري بس هغه وی ووري کنه موږ نسغ واړی عبادت چې کو خالص ته رب العالمین د پاره وکړو پټ باز خلک وردا سی وي الکه حج دې کړی دی کنه او 15 می کړی شپږ می کړی ریا باندې کې او الحمدلله خدای پاک را باندې حج ادا کړی تر دې حد پورې مولانا شریف علي صاحب یو ځل یو سړي څه خبره کوله وی صاحب دریم حج لکه تل هم دا کار مې کو وی چل دینه خدا معلومه شو چې خلکو ته خیر چې دریم کړی دوا چې حج لتلم دا التم یو کار لیدل کنه دریم لفظ دی ولې وي چې دریم دی وی دا خلکو ته خیر چې ګوره دوه مې دماغ کې کړی مونږ هم چې پلار روان یو باز انساني پټ روانه خو چې مونږ ویني کنه تسبیح به جیب نه رو باسي داسې به اړه مولوی صاحب خدای پاک په خیدل ته کې هغه سړی مړ دی اوس زه وسره روانو ما دلته یو سړی مونږ به بالکل نه کاو تکي مونږ به نه کاو چې مولوی صاحب لسنګ مخه دلته کې راغی د جمعه دې دروازه کې نو تسبیح زر زر راوستلې جراغ مولوی صاحب وې زه خدای شپې تهجد کوم چې سوره کاتبه کو تهجد هغه خدا سي یو مسلمان تهجد پرې د مونږ راځه مونږ کوو مونږ فرض مونږ کوه تهجد پرې ده فرض مونږ کوه دا بل تا عبادت خود عبادت چې کې پټ کوا خلکو ته مخ کاله کوا تو بزرګ چتا یو علاقه کې اوسېده په خو بداوین دیو مریان غلامان ډیرو اوس هغه دور ختم شوی دی دغه سيزونه نشته نو یو لوی مالدار سړی تاجر سوداګر هغه چې په سفر ته او چې تجارت ته خلک په سفر باندې تلل نو هغه به ډیره مدته تقریبا میاشت 2 میاشتې بار تیرول او پیاده سفر به وي هغه سره یو وینځه وړه زیاته خوبصورت خشته و د خوخه او خدمت به ملکاو نو دی غریب په یریده کدا وینځه ځان سره په سفر بوزما ال خو یوازې په قافله کې زما دی وینځه ته نقصان نه رسي لکه سوچ راغی چې دا بم په کلی کې پریدم نو حسین دلته کې څوک زیاتې ونه کی نو په کلی کې چې کوم نیک انسانو اوین دې بوتله وغه ته وی چې دا تاسو سره مانه تګدو هغه خدای ته وګوره ما په فتنه کې ما چا وینو ځان سره بوتلې شم نه بلاره پیریګم دلته رشتہ دار ته خپل کور کې نشم ساتلې دلته مې یاره او تراته نیک ښکارې قصړې ښکارې بستا خدمت وکړي وینځل چې تر څو ځنې امراغل هغه غریب وته ډېر نکړې کوله هم پوه شو چې د دې غریب مجبوری ده ویخه د ډېر خره هغه سړی خلال په سفر او دا بزرگ چرته دا نیک سړی یو ځل د کور نه وروته په وین زبان دی د کوټې نه چیرې وت نظر کړی ډېره خوبصورت و د وته نظر وکړه اگر چې غلطي ګناه ده نه کړه خدا سي داغه د ګناه نظر یې وته وکړه چې ګناه نظر یې وته وکړه نو فورا بیا ستومانه شو د الله نه بخنه مغفتا چې الله معافي غواړم ما نه غلطي وشوه خدا نیکان خلک چې ګناه کوي نو په جاړي او مثلا دا چې یو سړی نه ګناه شي او توبه وباسي نو بیا مجاړه الله ته استغفار او کا 2 رکعات صلات توبه او کا الله ته زاریو کا معافي غواړه دې خپل پیر سے واغله یاره وی دغه یو غلطی را نه شي یو ګناه را نه شي ما خدای الله نه بخنه غوښته د معافي می غوښته خو تا ته مې چې الله په دربار کې الله سوالو هغه به ورګه چې دې لږ زه وکړو چې آینده لپاره احتیاط کوي وی خانو فلان کی کلی کې په فلان کی خار کې زما یو استاد زما پیر دی هغه لارشه ابد الله نه سوال وغواړي اوکي چې اذل بخنه وغواړي الله به دې کار غلط کړی وی سب سنو مې دې په فلان کی خار کې فلان کی نوم دی او په فلان کې محله کې وسی دې پیاده هغه خار طلع بلا مزل چې ورغه تپوسو کله هغه محله وي دغه محله ده او دغه خپل پټکی دي ګیره د خشته شریعت جامع چولې
چې په هغه محله باندې ورغې هلته تپوس وکړو دلته فلانکې سړی یو بزرګ دی نیک دی نوم دې شته هغې داسې نیغ پاسوده ګوري وی صاحب څه دی بازار کې څه کوې وی دا یو سړی مې په کار دی دا بزرګ وی نه صاحب دا بزرګ نشته او صاحب دا بازار ستا د تلو دیم نه وی ولې وی دا خو د چکلې بازار دی د ګناه د ډمتوب بازار او دا ته چې کوم نوم یادی نو داسې یو سړی په دې بازار کې شته خو ډم دی ډم غلط سړی دلته اوسېږي دلته کور دی او صاحب ته هغه خو ستا سره مناسب نه دی او ته چې څوک تپوس کې دا نشته واپس راځي خپل پیر ته وی صاحب تا چې لېږلی وم خو هغه سړی خو مې پیدا کړه خو هغه خو د ډمخانې او د شرابخانې بازار کې اوسېږي کور یې په هغې کې دی او خلک وایي چې ډېر ګنده سړی دی او دغه نیک بزرګ خو ما پیدا نه کوي هماغه سړي له لاړ شه چې کوم خلک درته وایي چې ګنده دی همدله ورشه دی به ده ته ووایه خپل حل ورته ووایه دعا به دله وغواړي الله به دې وکړي دی چې راغی اوس په هغه بازار وردن نه شو خلک ورته نیغ نیغ ګوري د شریعت جامې دي پټکې دي خلک هم حیران دي چې دا مولانا صاحب دلته څه کوي رښتیا چې داسې ګنده ځای وي هغې ته نیک سړی ورځي ټول خلک د هغه په تماشا تپوس یې وکړه فلانکې سړی وی دغه مخامخ کور یې د دروازه وډبولې یو خشته سړی وله راووت وی څه کوې وی زه صاحب تا سره مې یو څه خبرې وي راځه یو کوټې ته وښیي اوس په هغه کوټې مخې ته یو خشته هلک ورسره ناست مزېدار او یو خشته ښځه ورسره ناسته ده او مخې ته ورته د شرابو لوښي پروت دی وی ډېر بدګمانه شوم چې یاره ما سره خو هغه خپل پیر استاد ډېر بد وکړل دې شرابي دی راولېږله مخکې د شرابو لوښي ورته پروت او دې هلک ته ګوره دا ورسره نوجوان خشته هلک ناست دی او دا زنانه ورسره خوبصورته داسې مصیبت باندې ککړ شو دې خپل پیر دی استاد ما سره بد وکړل داسې ځای ته یې زه راولېږلم یا راسم راغلی راشه تا نه پسې دي حال ورته ووایه چې دغسې زمانه ګناه شوې ده بیاړه کې وایي چې د ګناه تفصیل ورته مه کوه بس هسې ورته ووایه چې راغلی م او ما ته دعا وکړه څه ده درته اوس خپل حل وایه چې ما سره وینځه امانت یې ښودلی شوی او زمانه غلط نظر ورته شوی دی حال ورته مه وایه دا څه خراب سړی دی ډېر وي بدګمانه شو خیر حل مې ورته ونه وی خو دونه مې ورته ووایي چې صاحب زه راغلی یم تا دپاره چې ته ماله د الله په دربار کې دعا وغواړه وی لاس یې پورته کړل او دعا یې راله ډېره مزېداره وغوښته وی ما ته وی چا رالېږلې مې چې صاحب فلانکي رالېږلی وی ښه وی ما ورته تپوس وکړو چې صاحب یو تپوس ته نه اوس نور حل مې ورته ونه وی ما ځکه ورته حل ونه وی چې ما وی درته اوس حل څه له وی دا دې ځان له خدای نه دې سوالونه وکړي دا اوسېږي کوم ځای کې دا ناس ورسره څوک دي او مخکې د شرابو کوزه لا بېله پرته ده وی ما ورته وی چې ته دومره نیک یې چې تا له د خپل پیر راولېږله ته له شرابخانې په دې بازار کې ولې اوس دا ډمتوب دی بازار او شراب دې مخکې پراته دي دا خشته هلک در سره ناست دی دا ښکلې ښځه در سره ناسته ده نو نیکان خلک داسې کوي زه خو دا خپل پیر راولېږلم د هغه حکم مې ومنه خو دا نیکان خلک داسې کوي ما ته یې وی چې داسې کار دی چې دا شراب نه دي زر یې د هغې نه په جام کې راواړو لپې و والوس او دا مې زوی دی دا هلک ښه ته پردی نه دی دا مې زوی دی او دا مې خپله د نکاح ښځه را پردی نه ده یاره وی لږ مېړه مطمئن شو چېره دا خو معلومیږي دا چې دا سړی دا خو ما پې بدګماني وکړه او منځ کې خو دا خو یې خپل وختل نو مې چې ته دومره بزرګ سړی نو ته د شرابخانې په دې بازار د ډمتوب بازار کې ولې اوسې چې د بار جومات کې ولې نه اوسې یا نیک ځای پاک ځای ته ولې نه دی یاره وی دلته ځکه دی یم چې که داسې ښکاره کوي چې د عبادت کوم او زه نیکي کوم څوک هم دې له نیک سړی دی بزرګ سړی دی د کشف خاوند دی ځان له خپل مونځ لري جومات ته په دې لار راځي خلک پې ګمان د شرابي کوي او میانځ کې سړی خپل عبادت ګزار او نیک انسان د کشف وایي د بزرګانو ته الله تعالی کوي تمثیل چې په ظاهري سترګو نه ښکاري د زړه په سترګو الله ورته ښایي کشف ورته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر باندې ناست و دغسې د جمعې ورځ ده او لښکر یې لېږلی و جهاد دپاره ډېر لرې د هغه لښکر چې کوم مشر
کمانډر ان چیف هغه ته به ساریه وي، ساریه داغه نو ډیر د میاشتو په مزل لري لګل. جمعه ورځ د تقریر دوران کې आवाज وکړ یا ساریه الجبل الجبل، اے ساریه دې غر ته ګوره، شابه ګوري د غر نظر پسې دشمن را روان دی، شابه ور تکړه شوته. جمعات کې په مدینه شریفه کې خلک ناس دي، هغه حیران شو چې عمره ستا چې کم سړی ته आवाज ورکړ دی خو تا دومره لري لګل چې د میاشتو په مزل لري، نه د تخکاری نه د आवाज اوري او دې نه आवाजونه ورکې. نو بعض خلک ویل عمر به کمزور شو، بوډا شوی دی، کمزور دی. بعض وی نه دی کې څه چل شته. هغه تاریخ او غټه مې نوٹ. هغه ساریه چې کله د جهاد نه فارغ شو، هغه جرنیل او راغی الله ولا فتح ورکړه، غنیمتونه راوړل. چا ته تاسو غیر وي د جمعې ورځ وا او د مانځه ته موداسه څخه ناشنا واقعا خو تاسو نه و پیخه. وی ولنه وی څنګه؟ وی په دغه ورځ مونږ جهاد شو د دشمن سره، زبردست جهاد. دشمن مخ کې مونږ ورپسې وی دې کې یو غیبی आवाज وورید یا ساریه الجبل الجبل، اے ساریه غر ته وګوره. وی چې ما دا आवाज وورید وی ما وی چې والله انه لصوت عمر، زما قسم په خدای چې دا خو د عمر आवाज دی، عمر فاروق आवाज دی. وی چې غر ته مې وکتل، د غر نه را پسې نور دشمن را روانو. وی بس لخر مې هغې ته متوجه کو، شکست مې ولا ورکو. وی که د عمر دا आवाज مې نه اورېدلی، مونږ خو مخکې روانو، شاته هم خیال نو، هغې دشمن به مونږ میده کړي برباد کړي. نو عمر فاروق رضی الله عنه ناس په مدینه منوره کې دی، د میاشتو په مزل ته لخر لري په دې سترګو یې ویني هم، او چې आवाज کوي د आवाज ورته رسیږي هم. دا کشف دی، بزرګي دا، کرامت ته، یو لوی عزت چې رب العالمین یو نیک انسان لور کی. خبره میرونو دې پورې کوله چې عبادت کې، عبادت با پټ کې چې څوک درنه خبر نشي، او په داسې طریقه به کې چې ریا در نه را نشي، ریاکاری در نه ونشي. ریاکاری ډېره لویه ګناه ده، رکوټ شرک په تر دواړو جهان مبارک سردار ویلی. اوس برونو ستاسو په ذهن کې سوال راځي، د هغې جواب درته کوم چې دا چې دا مونږ فرض مونځ کوو دا ټول خلک ته خبرېږي. دا چې حج له مونځ ځو نو خامخا به خلک خبرې، خور ته به وی، رور ته به وی، رشتہ دار ته به وی، تعلقدار ته به وی، خلک نه وایي چې حج له ځي. دا خو بیا ریاکاري شو. یا چې بل داسې ډېر د نیکۍ کارونه دي، زکات چې ورکې، د خامخا چې بل څوک نه خبرېږي، چاله چې ورکې هغه خو ته خبرېږي. زمارونو دا یاد وساته، د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی. که ستا په زړه کې دا وي چې دې خلکو ته خیم، دا ریا ده. او چې ستا زړه کې دا ني، نو کې عبادت د خلکو مخکې کې دا ریا نه ده، دا ستا د زړه سره تعلق لري. که ستا زړه کې دی چې زه دا زکات اورګه د خلکو مخکې ورکوم، ټول خلکو په مخکې ورکوم او اعلان کوم چې دا زما زکات دی، خو دې لپاره کوم که په مجلس کې نور څوک مالداري چې هغې عبرت والي وغیم زکات ورکړي نه څه ده کنه. یا که په ما سبا څوک بدګماني ونه کړي چې دې زکات نه ورکوي، نو دا ریا نه ده، ستا نیت روغ دی. که دې لپاره زکات ښکاره ورکوي چې خلک ووایي چې دی خو ډېر لوی سخي دی، نو بیا ریا ده. یا یو سړی دی هغه صدقه ورکوي، جمعات کې راپاسي، خلکو ته وایي الله مبخلي جمعات کې کار کېږي یا دلار کې کار کېږي، او دې کې صدقه ورکوي، او بیا په خپل اعلان وکړي چې د ماره طرف نه پکې دا 1 لک روپۍ یا 50,000 روپۍ. دې لپاره دا اعلان وکړي چې نور خلک عبرت والي او اغیم چنده شروع کړي. دا اوس ریا نه ده. ریا د انسان د خپل زړه سره تعلق لري. که ستا په زړه کې دا وي چې دا کار د کوم او خلکو ته خیم ریا شوه، او که ستا په زړه کې دی چې دا کار د کوم الله دپاره، که خلکو ته خیم د عبرت دپاره خیم چې خلک عبرت والي، یا په ما سبا څوک تهمت نه لګوي، یا د عبادت د خلکو مخکې کوم چې د خلکو توجه پیدا شي، دا چنده د خلکو مخکې ورکوم چې نور خلک هم ورکي، دا خو ډېر ډېر ثواب دی وګټه. دا بیا ریا نه ده. د ریا تعلق ستا ده. ریا دا معنا نه ده چې ښکاره عبادت کې، ښکاره عبادت خو هر ښکاره عبادت ریا نه. حج چې سړی د ښکاره عبادت نه کوي،
سړی چې مونځ کوي جمع کې به کوي، کور به نه کوي. د کور 20 منځونه او د جمع یو منځ دا برابر دی. جمع کې چې مونځ کوي خامخا به خلک خبرېږي. زمارونو د ریا تعلق د انسان د خپل زړه سره دی. که زړه کې دی چې خلکو ته خیم دا ریاکاري شوه، زړه کې دی چې د شهرت حاصل کم دا ریاکاري شوه، او که زړه کې دی دا نی زړه کې دی چې الله خوشاله شي. که خلک یې ویني ودی ویني کنه دې کې څه دي؟ خلک ته خبرېږي خبر دي شي هیڅ خبره نه ده، دا بیا ریا نه ده. دویمه مسله رونو دا وره په فرض عبادتونو کې ګورې ریا نه. فرض بکې د خلکو مخکې کوه فرض چې سبا در باندې څوک تهمت نه لګي چې دې مونږ نه کوي، څوک تهمت در باندې نه لګي چې دې زکات نه ورکوي، څوک دې بدنام نه کوي چې دې روزه نه نیسي، څوک دې بدنام نه کوي چې دې مونږ نه کوي. دا خلکو مخکې کوه چې بل مسلمان در نه عبرت والی وړه کې د الله رضا راوله. نو فرضو کې ریاکارۍ نه، نفلی عبادت کوشش کوه چې بالکل پټو کې. زمونږ یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی او یو کتاب یې لیکلی دی، ډېر لوی کتاب هدایه ورته وایي. په یې وړه دوره کې طالبان یې وایي. د هغې مصنف دی علامه مرغیناني رحمت الله علیه. هغه 14 کاله بلکې یو قول کې 15 کاله راځي، 15 کاله روزه نیولې وه، او په دې 15 کاله روزه کې ته نه ښځه خبر ده او نه ته بچي خبر دي او نه ته شاګردان خبر دي. وروستو ته بیا خلک د مرګ نه پس خبر شو، وروسته بیا حال ویلې دي، مخکې نه دی ویلې. ابه څنګه وه بیبي وله ډوډۍ راوړه چې راوبیاړه به کېره دلته ځه ډوډۍ به پې کېښوده او ښځه به کور ته لاړه، دروازه به یې د کور بنده کړه، د جومات دروازه به یې کوډه وکړه، شاګرد ته به یې دې خوا راشه دا ډوډۍ وخوړه، شاګرد به یې ډوډۍ وخوړه. د غرمې ډوډۍ ته به دا چل کړه، شاګرد به یې ډوډۍ وخوړه. وی ښځه اوس ابه لاړ شاګرد بیبي ته به یې اواز وکړه وی راشه لوښي یوسه. بیبي به دا ګمان وکړو چې ډوډۍ دو خوړه او منځ کې به یې ډوډۍ په شاګرد خوړلې وه، شاګرد ته به هم پته نه وه. او ماښام چې بوله بیبي ډوډۍ راوړه نیمه به یې وخوړه او نیمه به یې کېښوده. بیبي ته به ورته په دې څه کوې چې نیمه دې پرېښوده؟ وایي دا پرېږده د شپې بیا د واجب اوږې شمه دا به زه خورم. ابه یې نه خبرو چې پېشمني دی ساتم، په هغې به خپل پېشمنۍ کو. نو 14 یا 15 کاله چې یو سړی روجې ونیسي او خپله ښځه ته هم خبر نه شي دا د الله لپاره ده. وګوره نفلي عبادت کوشش کوه چې پټ کړې، نفلي عبادت او فرضي عبادت ښکاره کوه، هغې کې ریاکاری نه راځي. او د نفلي عبادت متعلق یو څو کسان دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې صفت کړی ډېر زیات. وی د الله د عرش لاندې به د قیامت پرځ یو پکې داسې دی رجل تصدق بصدقة خیراتو کی حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، په دې خلاص چې خیرات کی دا قسم ته نه خبرېږي. دا نفلی خیرات. فرضی خیرات چې کې زکات ورکې، عشر ورکې، صدقه فطر ورکې، قربانی کې واجب، دا د خلکو مخکې ښکاره کوه چې څوک تهمت تر باندې ونه لګوي، خو نیت د الله د رضا دپاره کوه. د جومات چنده ده نیت د الله دپاره کوه، ریاکارۍ دپاره نه. او د خلکو مخکې ورکه چې بل مسلمان د عبرت والي چې بله مغسې چنده ورکړي ستا به ډېر لوی ثواب وشي. نو په فرضو کې د مارونو ریاکاري نه، نفل پټ عموما کوه، نو په هغې کې هم د ریا نه خلاصوي. زمونږ بعضې رونه په ډېرو غټو غټو ریاکارو کې مبتلا دي، خیرات به وکړي بلا پیسې به ولګي، نیت به شي. بعضې وخت یو سړی مړ شي او غریبي، نو مونږ یې بچو ته وایو چې بس دا اسقاط او خیرات ورپسې مه کوه. اوس قرض رالی نو چې قرض رالی نو دا خو خبره نه ده، مه کوه دا خیرات. بس پلار چې دی په جون ځان لکه عمل کړی د هغې به وله الله اجر او ثواب، او که ډېر د پلار خوښي نفل کوه د هغې ثواب ورته بخه. مونږ ته پته چې غریب دی، زوی هم غریب او پلار هم غریب، مه کوه. د دوکاندار نه قرض صابون اخلي، داسې ده که نه؟ روجې غوړي د دوکاندار نه قرض راوایي، اپې پوري بیا نه ورکوي، غاړه یې بندوي. او که مونږ ورته یاره مولوي صاحب سبا به خلک وایي چې د پلار پسې اډو څه ونه کړل، د الله بنده 15,000 دی ولګوه ډفتر یې وغورځوه، د 40 دا دیګونه مه پخوه، مه کوه.
د جمعې دا دیګونه مه پخوه، لکه غریبې مه کوه. او که خامخا کې جمعات کې ورکا، لاره کې ورکا، لختې په جوړ کا، پل په جوړ کا، چې د مسلمان سره پټ امداد وکا، مه کوه را دیګونه مه پخوه. او زمونږ د خیرات الله دې رحم وکړي، دا ګور ټول د ریاکار خیرات. نبی علیہ السلام فرمایي، یو حدیث درته ووایم، وی خراب ولیمه او ډیر خراب خیرات کم یو دی. خراب ولیمه د واده ډوډۍ او خراب خیرات هغه دی چې مالدار ولا راغواړي او فقرا وطن راغواړي. اوس چې موږ ودونو راغواړو، کم خلک راغواړو؟ د 400 پورې د پیښور پورې چې کم موټر والا مالدار خلک یې راغواړو. په کلی کې یو د ګوتې ګوتې مالدار ګورو هغه راغواړو، او چې کم فقیر مسکین راشي نو هغه ته په دروازه کې غټ ډانګ والا کینولي چې دا بنه پرېږدي. ماشومان شړه چې دا پرې نه دی، ډانګ والا دې په دروازه کې ودرولې دي. پیدا دا ماشومان دي به څو ډوډۍ خوري؟ دا فقیران او مسکینان دي راځي کنه خوري دي، څونه به خوري؟ نبی علیہ السلام شر الطعام شر الولیمه وتویل چې دا ډېر خراب خیرات دی چې کم له مالدار خلک د نوم د پاره راغواړي او غریبانان منې کې غوي نه راغواړي. نو کپلار پس خیرات کې یا صدقه ور پسې کې پټ کوا، هیڅوک ما خبره وخوا کې لګاونډي غریب به غلا ورکا کړه، څوک ته خبر مګ جمعات کې ولګاوه، لار لختی کې ولګاوه، او کنیت تیری چې سبا خلق بسوي وای ګټلې و ولاړو خیرات نه قزان پسې په جون دغه خیرات کو کنه جام دی خیرات نه کو. ها ټیک ته مالې پاتې دي، خیرات ور پسې وکا، صدقه ور پسې بالکل بشک وکا. دغه پلار دغه تر دغه ماما دغه مور دغه نیا در باندې حق دی وکا ور پسې صدقه او خیرات پټو کا جسو خبر نشي. او جاری صدقه وکا، او دانیت مکو چې خلق بسوي، کنیت ته داو چې خلق بسوي را پسې به خبرې کوي. نو دا راته رښتیا په دې جمعات کې مې پیسې داسې ډبته غردولې بس. او بیا دې زمانه کې روجي په خلکو خوري. الله اکبر. تو بسوي مړه سیو کړولو چې ډوډۍ نشو ورکول نو اسی مونږ پازا بولو. مړه لستړي مشیم نو چاته استړي مشیم نشو ویل، هغه هغه بچاته غریب رسیدلی چاته باندې رسیدل. ابل وای زمړه ډلې پکې چولو ډلې چې ټوخکای دغه ټکي وای ډلې پکې چولو ډل دا داسې ډوډۍ سوق پخې. ابل وای مړه هغه د آدم علی السلام د زمانه میخه پکې را پرځولیو لکه نو تا باندې خرڅ کړي خو نه لکه دا غریب دغه وسو که خشي خړلې باندې واه او کزته نه کېده نه بری خړل وراسي را پازاب یو به یو سره لګي خډوړې به خړلې قسم په خدای کې پیرا ګرځي خپې تشرو پړسې مونږ ته پته مونږ سره یو ځای خوري مونږ هم خورو خې برابر خوري خپې ځان موړ کی الکه چې دل پکې د لومبین وړای والا بل مخړه واه پکې خراب ده دوه چې دی واغې چې درې مې مخړه نو ال ترې په خېټه شنرو پړسوله الا تیرا پاسې دې چې 15 شپږ غورې دې بیخ دی ولا وسته اوس په لار لګیا چې خرابې وروجه مونږ بیا هم دا ډوډۍ ورکو ټول ورځ هم دقه لوبې ټوکې دي څوک د پلانکي د واده صفت کوي او څوک د هغه د واده او دقه رنګې د مړي خیرات هم دنیا ولا ګټلې وه بلا جایداد یې پرېښو د سپېره په هغه خیرات کې هم نصیب نو او روجي وپل سیک پخې کړې مړه غوښه پکې نه وه ابل هغه چڼسم کاڼي پکې پراتو دغه زمونږ د خیرات نه خرید در باندې نه خرڅه کړې ده او نه در باندې په زور خوري خو د هغې غریب چې سوا سوا هغې درته کېښوده چې د خوړه ته کېږي خوړه او کاڼي پکې پراتې مې خوړه کنه ما ته خو یو نه وې مړي وله زه خښوم او خیراتون له خلک راغواړ بیا به دله زه مړی خښ کړم هلکه مړی چې ته خښې دا په اجرت خښې په بیه خښې که ثواب د پاره خښې دا خو ثواب دی د مړي په دفن کې په کفن کې او په خښولو کې اجر او ثواب دی هغه هم پکار دی مونږ خلک هم بد کو چې څوک د مړي خدمت کوي او څوک دی واده کې ولاړي څوک دی مړي کې ولاړي څوک دی د میلمنو خدمت کوي پکار چې د خیرات وروړم په دغه خلکو خوري د بار خلک رسو دي خو کدا سه ونکې نو تاسو نه ځان له خرابوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما اخوف ما اخاف على امتي الشرك الاصغر ډیر چې په یریګم چې د محمد به کې راکوټ شرک دی
صحابه تاسو کو قالوا وما الشرك الاصغر یا رسول الله رکوټ شرک څه شی دی الریا والسمع دې لپاره کار کول چې خلک ویني او چې شهرت نه په خلکو کې چې دا یو نیک سړی دی او بادر انسان دی. الله دې مدینه پامن کې وساتي. دعا یا الله زموږ ټول عبادتونه قبول او منظور کړي. خدای دې نیکو توفیق راکړي. الله که زموږ په نیکو کې څه غلط نیتونه راغلي، ریاکاری راغلي یا د شهرت نیت راغلي، الله د جمعې مبارک ورځ د ستا په دربار کې موږ معافي غواړو، ته راته معافي وکړي. دا یو مسله درته وکړم که چا یو صدقه یو عمل په ریاکارۍ کړي که نه نو هغې توبه وباسي، الله به قبول کړي. دا توبه الله ته وباسي چې الله تعالی بیا به موږ د عبادت ساده رضا دپاره کوو. او اوس هم چې موږ کوم عبادتونه د ریاکارۍ کړي دي موږ د هغې معافي غواړو، بیا به داسې نه کوو. نو الله تعالی توبه قبلوي. الله دې زموږ توبې قبولې کړي. الله دې موږ د آفتونو مصیبتونو غمونو نه پامن کې وساتي. پروردګاره که څوک مریضان دي ته ورته شفا ورکړي. الله زموږ د حیا ژوند نصیب کړي. الله د رسوایۍ نه مو ساتي، د ذلت نه مو ساتي. پرده را باندې راواچي. په کورونو کې د زنانو په سرونو د حیا او د پردې څادر واچي. د ذلیلوالي او د رسوایۍ نه پامن کې وساتي. پروردګار مسلمان چې په کومه ځمکه او په کومه خوره د غربت او د بېکسۍ او د مظلومیت په ژوند کې دی الله تعالی ته ول فتح او نصرت ورکړي. څومره کافران دي په مخ د ځمکه الله تی مسلمانان کې او که په قسمت کې اسلام نه الله د ځمکه پیدا کړي، د ځمکې باطن پیدا کړي او مسلمان ته اخلاص کړي. اخر وخت کې بخلو یا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله. ګرانو محترمو اوریدونکو، د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب په دې 211 نمبر 61 کې تاسو د ریاکارۍ بیان اورید. دا به تاسو ته پېښور ښار کې بیرون کچرۍ ګیټ اشرف روډ سره فقیر خان ناصر خان کیسټ هاوس کې د ناصر خان او حیدر خان سره ملاویږي. ټلیفون نمبر دی 255 29 12. رب العالمین انسان چې کله پیدا کو او دې انسان له الله عقل ورکو، الله ولا پویا ورکړه، د دې انسان د هدایت لپاره الله پاک پیغمبران راولېږل، کتابونه راولېږل، د پیغمبرانو نه پس د هغې خلیفګانې راولېږل او هر قسمه نعمت رب العالمین د انسان له ورکو. د هدایت لارې ورته رب العالمین وښولې، ورسره یو غټ دشمن هم ورته ورکړ چې هغه ته شیطان وایي. د دې دوو څیزونو منځ کې انسان ګیر دی. که شیطان نی انسان سره نو بیا خو د انسان د پیدایش ضرورت نو، فرشتے موجود وي. فرشتو سره شیطان نشتا، باغی د الله ازمایش او امتحان نشتا. ازمایش او امتحان خو ال راځي چې یو خوا یو طاقت یو بل خوا بل طاقتي، او ته انسان ته وې چې کله یو طاقت منې نو پاس به او کله بل منې نو پیل به. اوس فرشتو ته پاس او پیل نشتا، هغې سره شیطان نشتا، نفس نشتا، نو په هغې د الله سره امتحان او ازمایش نشتا. مونږ باندې الله امتحان کو، الله ازمایش کو. دی وجه نه مونږ له الله دا دواړه څیزونه راکړل، یو خوا د الله دغه طاقت او بل خوا د الله دا بل طاقت چې الله را لېږلی دی چې هغه ته شیطان وایي. اوس انسان د دواړو منځ کې ګیر دی. که دی د پیغمبر مني، د الله د کتاب مني، دی د خپل عقل نه کار اخلي، دی د هغه فرشتو خبره مني چې د زړه ته ناستې دی او الله ته راکاږي، خو د الله خوښ بنده دی او رب العالمین به ورله ډېرې لویې خوشحالۍ ورکوي. او که دی د دې بل طاقت مني، کم چې ته شیطان وایي، کم چې د ده زړه ته ناست دی او د ده د زړه د الله نه باغي کوي، نو بیا الله قرآن حکیم کې فرمایي چې داسې عذاب به ورکومه چې د الله د هغې عذاب مثال هم بیا نشته. الله دې مونږ وساتي. رونو یو خوا خو مونږ منو ده چې د شیطان له الله لوی زور او لوی طاقت ورکړی دی بېشک، خو بل طرف ته رب العالمین مونږ له انسان نه هم ګوره ډېر لوی طاقت ورکړی دی. او د شیطان په مقابله کې د الله رحم او کرم هم دی خوا زیات دی. ځکه د شیطان چې کله الله دې ذلیله که نو د الله په دربار کې اعلان وکړو، الله ته مخامخ وی تا خو زه ذلیله کړم،
او د دې آدم د وجه نه دې ذلیل کړم، خو زما د ستا په ذات او ستا په نوم قسمی چې دې به ما نه جنت ته نه ځي، د اولاد به رانه نه ځي، د مخې نه به په حمله کوم، د شا نه به په حمله کوم، د ښي طرف نه به په حمله کوم، د ګس طرف نه به په حمله کوم، د بره نه به په حمله کوم، پرېږدم به نه، دې به ستا نه باغي کوم، الله ستا دشمن کوم به پرېږدم به نه. دا ګوره د قسم و، د جوش و، د ته پته و چې دله الله کم طاقت ورکړی دی. رب ذوالجلال ما وی په انسان مهربانه دی، اے ابلیسا تام قسمونه خوړل، خو زما دې په خپل ذات قسمی، زما دې په خپل لویه قسمی، زما دې په خپل عزت قسمی چې هر څومره د په د خواریو کې او زمې دشمن کې او کده یو ظلم سر ټیټ کا او زما په حضور کې توبه وستا، ستاغه ټوله خواری په اوبو بلو کم او ځان ته ورانیږدې کم. دا د الله رحم دی کنه. نو شیطان لګیا دی خپل خواری کوي، خو که لږ غوندې انسان د خپل عقل نه کار واغی شیطان بسی او د شیطان کار بسی. مونږ الله عقل را کړی دی، الله دماغ را کړی دی، الله پوهه را کړی دی، الله کتاب را کړی دی، الله پیغمبر را کړی دی، الله په ځمکه او اسمانونو کې داسې نښې را کړی دي چې هغې ته وګورو مونږ به د الله قدرت، د الله وحدانیت، د الله حکمونه معلومو. دا مونږ له الله را کړی دي الحمدلله. نور دی چې کوم خواري او محنت کوي او دې کم کوشش کوي تر اخره پوری سړی پسې لګېدلی وي. امام رازی رحمت الله علیه لوی بزرگ تیر شوی دی او ډېر لوی عالم تیر شوی دی او عقلی فلسفی عالم تیر شوی دی. یو کتاب یې لیکلی دی د الله په وجود باندې 360 دلایل یې لیکلی دي. الله موجود دی دی دلیل، الله موجود دی دی دلیل، الله شته دی دی دلیل. بعضې خلک الله نه مني. امام فخر الدین رازی چې دی د شیخ نجم الدین رحمه الله سره یو زمانه کې یو صحبت او یو تعلق او یو مرګرتیا پیدا شوی دی. شیخ فخر الدین شیخ فخر نجم الدین رحمت الله علیه سره شیخ نجم الدین لګیا دی خپل اودس کوي. یو مرید دی یو شاګرد دی هغه ورته اوبه اچوي، نو په اودس کې اسراف ګناه ده. دومره اوبه به استعمالی چې څومره باندې ستا کار کېږي، نه به دومره کمې اوبه استعمالی چې اندامونه دې وچ پاتې شي، داسې به هم نه کې، او نه به ډېرې زیاتې اوبه استعمالی. لګیا دی شاګرد ورته په لاس اوبه اچوي، لوټه تشه شوه. زر شاګرد بله ډکوي ورته اچوي، لوټه تشه شوه. زر شاګرد لګیا دی ورته بل اچوي او دی هماغه یو لاس باندې اوبه اچوي، په بل اچوي، سوچ یې بل خوا تللی اوبه پې اړوي اړوي. شاګرد هم غږ غریب نشي کولی چې صاحب نن خو ما ستا په دې لاسونو باندې ډېرې زیاتې اوبه واچولې. اخره کې یو چونګ اوبه په دې لاس کې راوچته کړه او داسې وویشتلې. الله بنده ورته وایي چې بې دلیل الله منم، بے دلیل الله منه. دا ټکی وې او بیا هغه شاګرد ته وی شابه او برا باندې واچوه چې او داسې وکړه. شاګرد ورته وی صاحب نن خو دې ناشنا کار ونه یو خو بله اوبه دې صرف په دې یو لاس را باندې واړولې، کم خوا دې صاحب سوچ تلو او دا خبره دې چا سره وکړې، دا اوبه دې کم خوا وویشتې، مونږ خو څوک لیدل نه. دې بزرګانو ته کشف کېږي، کشف هغه سویس چې هغه په دې سترګو نه ښکاري، د دې زړه په سترګو ورته رب العالمین هغه شی ښیي. وی چې ما ته امام فخر الدین رازی دا لوی عالم هغه الله وښود اودس په دې وخت کې زه اودس کوم هغه راته الله وښود، او د مرګ په وخت کې ځنکدن کې پروت دی، د مرګ بیماری کې پروت دی. چې مې ولیده شیطان ورسره لګیا دی او باس شروع دی، مناظره شروع ده، مقابله شروع ده. شیطان ورته وی الله نشتا، دی وی شتا، دلیل خایا. امام فخر الدین رازی خود 360 دلائل لیکلی دي، دا می دلیل. شیطان ورته وی دا خو غلط دی، هغه ولا باطل کا. بل راوړه دا دویم دلیل. شیطان ورته وی مړه دا دیم خطا دی، وی خدریم دلیل، وی دادم خطا دی. شیطان سره اوس مقابله شروع ده. وی بل دلیل 360 دلائل امام فخر الدین رازی ورته ور پیش کړل او شیطان ټول ولا باطل کړل.
ما ته الله را مخامخ که ما اړه کې سوچو که چې که د آخري دلیل مورله باطل کې خو د امام فخر الدین رازي غوندې لوی شخصیت خو د نه بېایمانه ایمان ته دله وباسي دې سره به څه کېږي. یو چونګ اوبه مې راواغېشتې ورته مې وروویشتې رب العالمین زما هغه چونګ اوبه د هغه سینې ته ورورسولې په سینه د پاسه یې پرېوتې او زما اواز الله ورورسو چې د الله بنده وی بې دلیله یې منمه لرې کو په دلایلو څه کې وی شیطان بې دلیله یې منم وی شیطان یې د زړه نه پنجې وویستلې او ساته یې ووتله. د مرګ وخت کې به دا خبیث راځي تا به بربادوي په دلایلو ته بیا نشي خلاصېدی. شیطان سره به څوک باسونه کوي هغه سره به څوک دلایل وایي. وی شیطان د انسان په شکل یو زمیدار یوې کوله او دی ولا راغی ورته ودرېده زمیدار کاکا خدای شته وی یو څه دلیل دی در سره وی ما سره خو دلیل شته که نه وی وښایه شابه څه دلیل دی وی ودرېږه دلیل درته ښیم. زمیدار کاکا یوې ودروله او هغه غوانو سره چې کومه چوکۍ که نه هغه یې راواغېسته او ورپسې ور روان شو. وی کاکا دا چوکه خو دې کېنه وی نه تا ته زه د خدای د وجود دلیل ښیمه. خبیث بچیه دلیل ما نه غواړې زه راته دلیل ښیمه چې الله شته او که نشته دی. شیطان ته غر والوي بس پرېږده دا خبرې پرېږده. نو خبره دا ده چې په دې کې دلیل بسې دا ښکلی وجود تاله چا در کړی دی. لنډه خبره دا ده الله وایه که نه یو رکوټې غوندې شی بغیر د جوړونکي نه په دنیا کې جوړېدی شي چرته به هم جوړ نه کړي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د یو دهري سره مقابله راغلی وه هغه الله نه مني. د بادشاه دربار کې لوی غوبل جوړ شو بادشاه او د ده منځ کې مقابله راله. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کې زمونږ امام دی الله موجود دی او دهري وی نشته الله کم دی. د بادشاه دربار کې وخت مقرر شو ورځ مقرر شوه دې ټیم باندې به دیم راځي خپل ملګري به راولي ته به هم راځې مقابله به کوي چې چا وګټله مونږ به د هغه ملګري. بادشاهان هم قمقل غوندې وي عقل او سوچ یې نه ډېر کم بادشاهان به چې هغه به عقلمند او فکرمند وي. وی ډېره ښه ده هغه د بادشاه د محل د دربار د سیند په غاړه پخوا به عموما د دې بادشاهانو لکه دا ټک دا قلا تاسو وګورئ د سیند په غاړه باندې جوړه شوې ده دی به د سیند په غاړه ځان له خپلې قلاګانې او محلونه جوړول. امام صاحب د هغه خپل ټیم نه داسې یو ګنټه یوه نیمه دوه وروسته وایي هغه لوی غوبل جوړ او ستاسو ایمان دی وتښتېده او راټینګ یې کې ورشهری ولې ما سره وخت مقرر کړی و زرالم او دی نشته او برید تاوی او صاحب زنده‌باد نارې دي لګي ورته. امام صاحب ورغی چې څنګه ورغی چې ګوره بادشاه ورته وی تا ما سره یو ټیم مقرر کړی و او د هغې نه دونه وروسته ولې راغلی وی صاحب هلته ویم دهري وی وتښتېد پټېږي وی نه پټ شوی نه یم صاحب ما نه یو لږه یو پټې راته یو مسله پېښه شوې وی څنګه وی ما لاره غلطه کړه په دریاب راله چې رالم نه پول شته او نه کشتی شته نو وی په دې را باندې ناوخته شو وی بیا څه چلو شو یاره وی کتل مې یو ناشنا کارو شو یو اونه ده راپرېوته ټک ټک وشو تبر چلیږي سړی نشته وی ناشنا شی مې ولید ټولو خلقو ورته په سوچ شو چې یاره سړی نشته او تبر څوک چلی تبر چلیږي اونه ټک ټک راپرېوته. امام صاحب وی بیا چې مې کتل اره لګیا ده چلیږي تختې جوړې شوې او څوک شته دی نه ټول خلک ورته په سوچ کې دي چې عجیب بله څوک نشته نو دا اره راکاږي څوک وی دې کې هغه تختې رو یو بل سره یو ځای شوې او ټسار خېږي میخونه ټکوالی کېږي ترکان نشته نه رکه شته نه تبرګټ شته او نه ترکان کاریګر شته اونه آرام شو کشتۍ هم ترې جوړه شوه وی رو را روانه و را روانه و زما دې خواله راورسېده او مانګین نشته چې کشتۍ او چلی زه پکې کېناستم بغیر د مانګین هغه کشتۍ د یو طرف نه بل ته راله او چې دلته راورسېده را خولې ښکته شوه زه ترې راکوشم. خلک هم په سوچ او فکر کوي چې امام صاحب دماغ خو دې نه دی خراب بغیر تبرګټ نه څنګه تبر چلیږي او ټکار کېږي او توتن کې جدا کېږي او نه راغورځېږي او بغیر د ارکش د څنګه ارک کېږي بغیر د ترکان نه څنګه جوړېږي او بیا بېله مانګي نه څنګه را پورې وځي. هغه دهریم چغې جوړې کړې دا ستاسو امام داسې ګډې وډې وایي دا د خبرې دا عقل اخلي دا سوچ اخلي
یو کشته دی بغیر دا مصری نه جوړ شي بې د مانګي نه دی چلیږي اون دی بغیر دا تبرګټ نه تبر